اگر علم تی اللہ دی گناہونو پا وجبانی ایر کو اسم دیر خلقہ سے بطور علماء بگرزی وی بوتلان دا علم نا غریبانان خبرم ندی ذکر چی پا گناہونو کی اختدیو پا گناہونو کے سر ورکڑے رے او گناہ نگرنی چی دا گینی گناہ رزب بدعات و رسوماتو کی پروتے ماں ولا تزالو تطلع ولا خائنت منہما ہمیشہ بیت خبردارے بحاصلے پا یو نفس خائنہ باندی دوینا پا یو جماعت خائنہ باندی دوینا دوارے ترجمی دی اللہ قلیلا منہم مگر لگون دی پدوی کے خلق بمداسی بھی لیکن عبداللہ ابن سلام دا گمرگری فاعفو عنہم پس عفا ودیتا واسپح او درگزرو کا ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ دوست گنی نیکی کون کی دا آواز خلق کو کہنا پتہ نہ لگی چی دا خدای تا سوک نزدی ما تا تاو سپوری پتہ نہ لگی دا چیٹا ہوئی چیٹا او دا زان پری دائی کی زان پری دائی کی چکم دے پری چٹو بانے سی ڈس کے کی اب یہ ہوئی پتہ نہ لگی گی چی سو خدای تا مڑا نزدی تا قرآن ویلے دے ان اللہ یحب المحسنین یقیناً دا اللہ نیکان خوخلی تو یہ پتہ نہیں لگی تا خود پتہ نہیں لگی تا خوی لدی چٹو بانے دے وقت واپاس کرے رہے ومن الذین قالوا انا نسوارام ومن الذین دائے کساننا چیوائی منگار نسوارایو دے پوری دی یہود و خباستون ذکر شو اس لگ اندازہ پوری دا نسوارا و پیرنگیان و خبائش قرآن ذکر گئی ومن الذین قالوا زنیدہ کساننا چوائی انا نسوارا منگا چکم دے پیرنگیانیو نسوارایو دا یو کلیو سیدون کی اوم پدے مانا بانی مو او دا مانم دا چی دا عیسیٰ علیہ السلام انصار زانتا ویلیو نحنو انصار اللہ اخذنا میثاقہما اگیستی وکلک وعدہ منگ دوینا فنسو حظم مما ذکرو بے پس ایر کدی اولوی برخا داغا علمنا چی دوی تا پن ورکڑے شوے پاگی کی دیب برا مصیبتون بانے مبتلا شو چی پا گناہونو کے وردن نشو اللہ تینا علم ایر کو اللہ تینا علم ایر کو دا دی وجنہ دا علم دا پارا دا تقوی ضرورت دے دا پریزگاری ضرورت دے دا گناہونو دا پریز ضرورت دے اللہ سڑیتا علم ملاوی گی گورے امام شافعی رحمت اللہ علیہ خپل استاذ وکی چی دا ابو حنیفہ شاگرد دے او امام شافعی شاعرم پا اشعارو کی یو خبر کردی دا چی ما دا خپل استاذ نتا پوسو کو شکوتو الى وکیعن شکوتو الى وکیعن سوء حفظی فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن العلم فضل من إلهي وفضل الله لا يعطى لعاصي وما أخبر أستاذ وكيت شکایتو دا خپل بد ذہنی جزما ذہن کار نکی فأوصاني إلى ترك المعاصي وما تزما أستاذ وکی ویلی چی شافعی گناہون پریدا فأوصاني إلى ترك المعاصي اوراتی ویلی چی فإن العلم فضل من إلهي علم دا اللہ میں ربانی توائی وفضل اللہ لا يعطى لعاصي او دا اللہ فضل دا نور کلے کی گی گناہگار دا گناہون پریدا نو علم بری زیاد شی سون سڑی کی تقوی زیادی گی دمر علم زیادی گی سمر خدای نے یر زیادی گی دون علم زیادی گی سمر گناہونو کی اختکے گی علم بدن ایری یا تشا سے سر پاتی شی حلیلی یو حدیث کی دا سرعالا نبی علیہ السلام صحابو تاوی وی دا علم بوچتی گی نا قرآن بوچت شیستا نو آغا سیو صحابی ورتوی دا اللہ پیغمبرہ منگا تاسو نزدہ کرے رے منگا اخپلو بچو تزدکو او دا با حلوم مجردہ کسی بروانی کی خیری سنگ بایری گی نبی علیہ السلامو جی پلانی ما تا خو پدی مدینہ کے او پدی مرگرو کی تڑی روخیار کارکے دلی حدیث تے صفا تو خو ما تڑی روخیار کارکے دلی تا دی گرجو کی
د دې یهودو او د نصاراو د راهبانو ته ته ګورې نه لوی لوی کپرۍ دي، لوی لوی کپرۍ، او د تورات او د انجیل ټکې پکې نشته. د تورات او د انجیل د علومو نه خالي کپرۍ دي، غټې غټې کپرۍ په دې ځای کې ناست دي، دا ریاضتونه کوي او دا دغه شروع کړي. لکه د ملا سړي نه چې کار روان شي دی په پیرۍ باندې ورشي، پوهېږې پرې باندې چې کله د ملا سړي نه کار روان شي که نه دا پیران ته نه لار ونیسي، نو دی بیا د خپله د علم لار پرېږدي او دی هم د هغې دغه پیرۍ لار خپله کوي، ځکه چې شی پای کې ډېر دی. ملا له څوک څه ورکوي؟ ملا له څوک کیسه هم نه ورکوي، او چې پیر شوې نو سم تیر شوې، بیا د هر چا د کوټې تیرې بیا کوم. د دې وجې نه بعضې مولیان غریبانان اوس په دې بیعتونو میعتونو باندې شروع کړی دا دا بیعتونه کوي او دا پیران ځان ساز کړي دي. ګرځئ وایي دغه وایي کارغه د ښارونۍ چل زده کوو، وایي خپل هم ته ایر شو، نو په دانګونو سر شو. وایي دې کارغه ویلي چې د ښارونۍ په شر، ښارونۍ خو پېژنې که نه، اکثر دې ستاسو مدرسه کې هم کله کله کیني دلته، دې ته ښارونۍ وایي. نو یې کارغه ویلې چې د ښارونۍ چل زده کوم چې دا پرې ځمکه څنګه طول کوي، نو هغه د هغې چارې هم زده نه کړه، خپل هم تېر شو. نو زه هم دې ته یم ملاتوب به هم نه هېر شي او پیري به هم یاده نه کوي، په غضب به اخته شئ. ځکه وایي چې دا فنسوا حظا مما ذکروا به، او بیا الله رب العزت فرمائی چې فاغراینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. تیز کړله منګه الله وایي چې کله په نصاراو کې دا لانجې راغلې او دا په یو بل باندې فتوې شروع کړي، نو فاغراینا بینهم العداوة، پس راپورته که منګه برنګېخته که منګه دی لره په منځ دوی کې دشمنو لره، والبغضاء کینو لره الی یوم القیامة، د نن ورځې پورې د نن ورځې پورې نصارا په خپل کورونو کې د یو بل سره داسې دي چې وتحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا، سخت مخالف د یو بل، دې حده پورې چې د یو بل د هلاکت لپاره هم اسباب تیار کړي نه دي دوی، حتی چې ایټم بم هم تیار کړی دی، او دا په خپل کور کې یو بل سره لګیا دي، په خپل کور کې لا اړب دي. او د هغې وجه را چې قرآن وایي الی یوم القیامة وسوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون. زر دا چې خبر به ورکي الله هدي ته په هغې باندې چې او د هغې کوونکي هغه هر څه برابري او دي مخې ته به یې کېږي چې دا ستاسو کارکردګي وه. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. یا اہل الکتاب اے یہود و نصاراؤ، قد جاکم رسولنا یقیناً راغلی تاسو ته پیغمبر زمون محمد علیہ السلام، یبین لکم بیانی تاسو ته کثیرا مما کنتم ډیر د هغو نه چې وی تاسو تخفون من الکتاب پټو تاسو د کتاب د الله نه ډېرې حصې د تورات او د انجیل چې تاسو په هغې باندې خپې ایښې وې او هغه تاسو پټ کړي وو، هغه الله هغه تاسو دا پیغمبر بیانوي. او ویعفو عن کثیر، او عفا کوي به د ډېرو خبرو نه، د ډېرو خبرو به ته ذکر هم نه کوي. قد جاکم من الله نور، یقیناً راغلی دی تاسو ته د جانبه د الله نه رڼا، یعنی معنا جناب محمد رسول الله، و کتاب او راغلی تاسو ته د جانبه د الله نه کتاب مبین، یعنی قرآن، هغه قرآن په ډاګه باندې
یهدی به الله من اتبع رضوانه خونکی اللہ پا دے باندی اگا چاہتا چی تابی کی گی در رضامند دا اللہ سشے ورتخی سبول السلام لاری دا سلامتی او در والی ویخرجهم من الظلمات الى النور او روباسی دوی لرادت یرو دا شرک او دا کفرنا نور دا ایمان او دا اسلام تا پخپل حکم بانی ویهدیهم الى صراط مستقیم او خونکی دی چے کم دا لاری برابر تا دا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. یقیناً کافر شوی دیا کسان چوائی کسان یقیناً کافر دی. یو ځل دی صدام خبره کړې وه، صدام خبره وکړه ویل منګه جهاد کو نه ځان له پخپله فقیرو کیمینسټو که چېرته صحیح مسلمان وی نو امریکې ونه وی والی. نو په هغه زمانه کې چې کوم د امریکې صدر و نو چې هغه دا واورېدل چې صدام وی چې موږ جهاد کو نو هغه د مذاق وړاو کو. ولې ویل دا دی جهاد کوي موږ جهاد نه کوو څه پوهېږې پرې باندې ولې دی جهاد کوي موږ جهاد نه کوو پوهېږې پرې باندې دی موږ سره جهاد کوي ځکه لکه د بش هغه هم ځان ته چې کوم دی کافر نه وایو اگر چې دیم برای نام مسلمانو خو بیا مسلمانو نو وایي چې ولې دی موږ سره جهاد کوي ولې موږ کافر یو څه. لقد کفر الذین قالوا نو بش ته قرآن وایي دا 1400 کال مخکې خو چا کتلی دی دې وجې نه خو د بش په لاس کې به قرآن مجید نیولی و. شهزاده عبدالله ویلی و وی ما ته ویل چې دا کتاب تاسو سره زموږ ستاسو روغه نه راځي وی چې ما ته راواخیسته قرآن مجید په لاس کې و د خبیث. لقد کفر الذین قالوا یقینا کافر شوي کسان چې وایي ان الله هو المسیح یقینا الله عبارت دی د مسیح زوی د مریم نه چې څوک مسیح ته خدای وایي هغه یقینا کافر دی. او دا په یهو په نصاراو کې یوه ډله همدغه خبره کوي چې الله راغلی دی او دا په عیسی کې حال شوی دې ته حلولیان وایي. قل تو ورته وایه په من یملکو من الله شیئا څوک به مالک شي د جانبه د الله نه د څه ان اراده ان یهلک المسیح ابن مریم که اراده وکړي الله چې هلاک کړي مسیح زوی د مریم و امه مورم د هغه هلاکه کړي ومن فی الارض جمیعا او څوک چې په ځمکه کې ټول هلاک کړي وایه څوک به د دې ذمهداري والي څوک به ترې عیسی بچ کړي. نو عیسی څنګه خدای دی چې که الله وغواړي نو الله تعالی به ختم کړي. وای ولله ملک السماوات والارض ولله ملک السماوات والارض وما بینهما خالص الله لپاره دی قوت اسمانو نظم کو اچ دوړ په منځ کې دی یخلق ما یشاء پیدا کوي چې د الله خوښ شي والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې د طاقت خاوند دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وای یهودیان او پیرنګیان دا معنا دا نه ده چې ګینې یهودي او پیرنګي پرې خبره متفق دی نه یهودیان ځان له وایي د تلفیق وایي مخکې مې پوه کړي وایي په یو ځای باندې دا یهود ځان له خبره کوي نصارا ځان له وایي. وقالت اليهود یهود وایي نحن ابناء الله واحباؤه اداسي وایي او نصارا وایي چې نحن ابناء الله واحباؤه یعنی معنا دا ده یهود ځان له دعوه کوي چې موږ د الله تعالی په منزله د بچو یو او موږ د الله محبوبان یو او نصارا ځان له دعوه کوي چې موږ د الله د بچو په حیثیت باندې یو او موږ د الله محبوبان یو.
تو ورته ووایه پیغمبره فلم یعذبکم بذنوبکم ولی بیا عذاب درکوي تاسو ستاسو په سبب د ګناهونو ستاسو باندې چې تاسو دونه د خدای محبوبان یئ نو خپل محبوب له خو څوک عذاب نه ورکوي. بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو انسانان یئ د هغې نه چې خدای پیدا کړي دي. یغفر لمن یشاء بخښنه کوي چاته چې الله خوښه وشي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي چاته خوښه شي. ولله ملک السماوات والارض خالص ته الله لپاره حکومت د اسمانونو ځمکو دی وما بینهما څه چې د دواړو منځ کې دي والیه المصیر خالص الله ته واپسي د ټولو ده. یا اهل الكتاب اے یهودو نصاراو قد جاءکم رسولنا یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر زمونږه یبینو لکم بیانوي تاسو ته علی فترة من رسله په زمانه د انقطاع د پیغمبرانو کې. فترت څه ته وایي؟ زمانه د انقطاع د پیغمبرانو. بیانوي تاسو ته په هغه زمانه کې چې پیغمبران ختم شوي وو. د حضرت محمد مصطفی او د حضرت عیسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام په منځ کې 560 کاله فاصله وه. د 560 کاله کې یو پیغمبر بل نه و راغلی. نو دا علی فترة من الرسل دی که نه په هغه زمانه د انقطاع کې د پیغمبرانو نه چې هغه ممتده زمانه وه یعنې 560 کالو. ان تقولو کراهت ان تقولو د وجې د بد ګڼل نه چې تاسو به سباله وایئ ما جانا من بشیر وما ولا نذیر نه راغلی موږ ته څوک یروونکی څوک زیری راکوونکی او یروونکی. فقد جاءکم بشیر و نذیر پس یقینا راغی تاسو ته الله وایي دا عذر مې ختم کړ ستاسو زیری درکوونکی او یروونکی منونکو ته زیری او نه منونکو ته یره. والله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې د طاقت خاوند دی. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مخکې تیر شو هغه وخت یاد کوي چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته بنی اسرائیل ته ای زما قومه اذکروا نعمت الله علیکم یاد کوي نعمت د الله په ځانونو اذ جعل فیکم انبیاء وخت وګرځو الله په تاسو کې پیغمبران دومره ګڼ پیغمبران الله په اس قوم کې نه دي راوستي کوم چې په بنی اسرائیلو کې راوستي 8000 پیغمبران په دې کې راغلي دي 8000 پیغمبران. وجعلکم ملوکا او ګرځولي تاسو لره باچایان. دا معنا نه چې ټول باچایان یې د باچایانو په شانتي آزاده زندگی به تېروله. ټول عمر د فرعون په غلامۍ کې وای د فرعون د غلامۍ نه الله تعالی آزاد کړی اوس هر یو په خپل کور کې داسې آزاد یې لکه بادشاه. وآتیناکم ما لم یؤت احدا من العالمین او درکړي تاسو ته هغه چې نه دي ورکړي یو تن ته د مخلوقاتو زمانې ستاسو نه. یا قومي وای موسی علیه السلام اے زما قومه ادخلوا الارض المقدسة التي دن شي ځمکې پاکې هغې ته كتب الله لكم چې الله ستاسو لپاره لیکلې ده. ولا ترتدوا على ادباركم واپس کېږئ په خپلو شاګانو باندې کفر طرف ته فتنقلبوا خاسرین پسو به ګرځئ زیانکاران. د جهاد نه شا کوئ ما او د جهاد نه تېښته مه کوئ. قالوا یا موسی ویلی دی قوم اے موسی ان فیها جوما لسو کسانو رپورٹ پیش کړی که نه ان فیها قوما جبارین په دې کې یو قوم زورور دی اوه غټ غټ بلاګان دي
وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا منگا اچھر دی خارتا ندن نکیگو حتی یخرجو منها حتی چی دی از خود زیر دی خارنا کدی منگ دا خار خوشی کی او بیڑد او بیڑو زیرات اپریدی انتا بیا گورا چی منگا پی سنگ ورزو فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا کدا عمالکا ازید دی خارنا فَإِنَّا دَاخِلُونَ یقین منگا با فوراً وردن نکیدون کیو تے ملکوی ماتے پریدا قال رجلان من الذين يخافون ویلی اغا دو کسانو یو کالب دے او یو یوشع ابن نون دے ویلی اغا دو کسانو اغا چی یریدل دا اللہ نا انعم اللہ علیہم اللہ احسان کرے پا دوارو اگی سوی القوم تا ادخلوا علیہم الباب دن شئی پر عمال قوبانی دروازی دخارتا فاذا دخلتموهم کلچتاسو وردن شئی پا دیبان دے فإنکم غالبون یقیناً تاسو بزورا وریئی وجودون بانی مرشئی وجودون غٹ غٹی خلون کمزوری دی وعلى اللہ پتوکلو خالص پا اللہ بانی اعتمادو کہ ان کنتم مومنین کہ ایماندار او دی با پشا زور کھو قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ویلی دے قوم اے موسیٰ ہچھر منگا ندن نکی گو دیتا ہچھر بدن نشو دیتا ما دامو پی آسو پوری چی دا عمالی کپدی کے دن نئی وری منگا پی وجنی منگا پی ختمائی فذهب انت وربک فقاتلا پس لارشت اوستارب فقاتلا و جنگے گئی انہا ہونا قاعدون یقین منگ بدلتا ناستیو منگ بدڑواری او تا استا خدای لارشی او جنگی گئی کدا خلق مشاڑا منگا پی ورف قال ربی ویلی موسیٰ علیہ السلام ازما ربا انی لا املکو الا نفسی واقی مالک نہیں ما اخپل قوم کے مگر دزان او دخپل رورا فپرق بیننا و بین القوم الپاسقین خدا جداوال راولی زمنگا پمینس کے او پمینز دی قوم ناپرمان کے وعد ناپرمان قوم نما اخلاص کی پدی کی موسیٰ علیہ السلام سلویخ کالا دلتا دویرا گیر شبیدانی تیہ کی سلویخ کالا او طول اشوچی و مزل کو سار با مالتو چی کم زین براوان شوی او پا دق قضای کہ اللہ را گیر کریو 40 میل رقبہ وراسی تا دیکھی میدانی تیہ ورد ہوئی متحیر و حیران اللہ ویل سلویخ کالا پا دیمانی دا حرام شد سلویخ کالا دی وجنا حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دالتا شہیدہ دالتا وفات شوی دی با میدانی تیہ کی وفات شو او دوی بیا سلویخ کالا بعد دی یوشع ابن نون پا قیادت کی بیا دید تننوتا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنتنا پزا خاریا حرام اکڑے شویدہ پا دوی باندی سلویخ کالا یتیہون پیردو متحیر بئی پزمکا کے فلا تاس علی القوم الفاسقین مخپکے گا پا قومنا پرمان باندی دا وہ سلویخ کالا دسی نا پیغمبران وردنو خلیر دا گئی نا اللہ ورطیر خپکے گا پیمون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. دا ابتدا کی چکلا آدم علیہ السلام بچی بکیدل ندوی وی خیٹی نبا دو وارا کیدل یو با علکو او بل بجنائیوا ندمو دا حضرت آدم شریعت داو چی دا مخ خیٹی علکو او درستانی خیٹی جنائی
دا به یو بل سره نکاح کوله، او دا وروستی هلک او مخکنی جینۍ دا به یو بل سره نکاح کوله. دا یو طریقه شروع وه. په دې کې قابیل او حابیل دوه کسان دي، د حضرت آدم بچی دي. د قابیل سره خور وشوله او د هغې مقابله کې د حابیل سره خور وشوله. اوس قابیل وویلې چې زه خو به را خپله خور په خپله عالمه، دی کمیونسټو د کافر بچی، کمیونسټو کافر سره، زه به دا خپله خور په خپله عالم. دا خور د ده روایاتو کې راځي دا ښایسته وه، ډولۍ وه، او قانون خو د پلار یې دا و، د حضرت آدم شریعت خو دا و چې دا د قابیل څه کومه جنۍ پیدا شوې ده به حابیله دي، او حابیل څه چې کومه پیدا شوې ده به قابیله دي. اوس دا جګړه ساده شوه. نو حضرت ورته وویلې، حضرت آدم علیه السلام چې دواړه قرباني پیش کوي، چې د چا قرباني منظوره شو هغه به دا جنۍ والي. نو دا قابیل چې و دی زمیندار و، نو دی لاړ او چېرته یو خاص هتری د غنمو یا یو خاص هتری چې کوم دی د شولو هغه یې راوړو په میدان کې کېښود. او حابیل چې و نو هغه ګډو خاوند و، نو یو زبردست ګډ راوسته او هغه په میدان کې ودرو. او په هغه زمانه کې د قربانۍ د قبلېدو دا دغه وه چې اسمان نه به اور راغی، چې کومه شی به اوچت که بس هغه به منظور و، چې کوم به پاتې شه نو هغه به نامنظور. نو بس اور راغی او ګډې چې کوم دی وسېځو یا ګډې بوځان سبوتو او دا سترې ګنده پروت او ګنده پاتې شو. بد دی په غصه کې راغی، زه به یې مړ کړم. هغه ویل که ته مې وژنې خو زه خو دې نه وژنم. او دې مفسرین لیکلي دي چې حابیل په مټ کې زوراورو پر قاتل باندې، دا قاتل اسی ماکو. خو بهرحال قابل دا نه غوښته، حابیل دا نه غوښتله چې زه په ده باندې پهل وکړم. نور دا مفسرین کې ما لیدلي دي چې هغه دا قصد کړی و چې دفعه به زه کومه که دی ما وجني نو زه به بیا خپله دفعه کومه، خو په ناخبرۍ کې هغه مړ کړو. نو بیا وله چل نه ورته راوړو، بیا یې مړی و چې اوس دې څه چل وکړي. نو دقسې به یې ګرځو. او بیا الله تعالی یو دوه کارغان راوستو. کارغان یو بل څه په جګړه شو، یو ولګېد بل یې مړ کړو. یو کارغه ولګېد او زر زر یې ځمکه باندې ټونګي ووهلې او پنجې ووهلې او کندې ویستله او هغه مارغۍ پکې کېښود او خاوره پرې ور واړوله. نو ده ته دا چلو خو چې تم داسې دا خپل رور پټ که راسي. نو ده و چې ګوره زه د دې نه هم کمزوری شومه، خو دا ده افسوس چې کړی دی نو د رور په مرګ نه دی کړی. دا که د رور په مرګ باندې دا افسوس کړی نو عبدالله بن عباس وایي دا به توبه وه. دا افسوس یې په دې وکړه چې زه دونه د کارغه نه هم بېکاره ومه چې ما له بیا دا چل هم نه راته چې ما خپل رور پټ کړی وی. هغه واقعه ته اشاره ده. نو دا یو دوه مثاله شو، نیک صالح د حابیل په شکل او بد عمله بد چلنه د قابیل په شکل باندې. دا دو شو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم اولولا پر خلقو باندې قصه د دوو زامنو د آدم بالحق پیوسته حق سره اس قرب قربانا کلا چې د دواړو هلکانو قرباني وکړه، قرباني فتقبل من احدهما قبول شو د حابیلنا ولم يتقبل من الاخر او قبول نشو د قابلنا. قال لاقتلنك وای ورته دا قابل زبر مړ کما. قال انما يتقبل الله ولك ما ولي وجني ولستا قبول شو زما قبول نشوا. او ورته وای خامخا قبلی الله د پرهیزګارونه دا پرهیز وکړو تابع قبول کړی دی خو تا کې پرهیز نشته دی. لئن بسطت الی یدک قسم دی که ته راوږد کړي ما ته خپل لاس لتقتلني چې مړ کړي ماله نو ما نه بباسط یدی الیک نه یم زه اوږدونکي خپل لاس تا ته لیقتلک چې تا مړ کما. ولې
انی اخاف اللہ رب العالمین زیریگم دا اللہ رب العالمین نا انی اریدو ان تبوء باسمی زا ارادہ کو ماچتا ان تبوء باسمی تو واپس شی پا گناہ زما بانی پا گناہ خپل بانی کتا خام خانه کلاره گی نو بیا خوز دا غوارما چه تا زما گناہ زما را قتل گناہ او تا چه کمی نوری دا دین مخی کم گناہو نکلی دی نو پتکون من اصحاب النار شیبت دا اور والاونا وذالک جزاء الظالمین او دق بدل دا دا ظالمانو پتوعت له نفسو خیستک دے حابلتا نفسه زان دا قتل آخیه و جلد اخپل رور قابی حابلا فقتله نو دا حابل ملکا پا اصبح من الخاسرین اگرزی دا دیر زیانکارانونا فبعث اللہ غرابا راولی گا اللہ یو قارغل را یبحث پی الارضو چی ٹونگی وحلی پزمکا کے لیوریہو دیر پارا چی او خائدی قابل تا کہ پا یواری سوتاخی چی سنگوا پٹکی دے شرمگا دخپل رور لرا قال یا ویلتا ویلی دے قابل اے افسوس دے مال راجست وانا کون مثل هذا الغراب چیزا شوے پا مثل دے کارغبانی پا واری سوتاخی او پٹکڑے ما بوٹی او اغا شرمگا دخپل رور فا اصبح من النادمین اگر دے دے خپیمانونا پا دے مرگ دے رور نا پا دے نپٹاولو باندے ومن اجل ذالکا دی وجنا چی قابل اولگی دا برنا کا دا یو بری او دا یو پاک دامن انسان وینی برنا کا توی کڑلی من اجل ذالکا دی وجنا کتبنا علی بنی اسرائیل منگالی کلی دی پا بنی اسرائیل بانی دا چی انہو من قتل نفسا بغیر نفسنا چاچی ملکو یو تن بغیر دین چاگا یو تن وجلیوی او پسادن پر دو بغیر دا پساد برپا کولنا پزمکا کی او دے داگی باوجود چی پسادی ام ندے کڑے او دا ملکو فکانما قتل الناس جميعا گوئے کرسدا لکد چی وجلی طول خلقا ومن احیاها چاچی جوندے پری خویو تن چی اللہ دا غمرک حرام کڑے او دا پری خودو فکانما احیا الناس گوئے کتب وائی چی احیا الناس دا جوندے کو خلقو طول لرا تویگن طول خلقو لے جون ورکو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ یقیناً راغلی دیتا پیغمبران زمان پخکارا و دلائلو ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون ثم انک فاستغنا اکثریت دری خلقو بعد ذلك پاستغنا پزمکا کی زیادے کون کی دی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. دا مدینی منوریتا دا عقل